بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو دا ویلو چې فل عالم بجميع اجزائه محدث. عالم د خپل ټول اجزا سره محدث تنه پیدا کړل شوی دی. محدث ویلېږي مسبوق بلا عدم تا او پای کی خبر اترې شوې چې موږ بل باندې الله تعالی نه ما سیوا سوم دي دا هر څه حدیث دي او فلسفه وي ابو علي جبائي او دا نور ملګری ارسطو او دا متبعين چې اسمان سره خپل ماده نه او عناصر اربعه سره خپل ماده او د شکل نه دا قدیم دي خو او چې دا قدیم ذاتی نه دي بلکې قدیم زمانی دي هلته سره خبره تر شو بیا موږ وی چې دا عالم حادث څخه چې دا جوړل اعیان او د اعراضونه او اعیان او اعراض د دوه چې دا حادث دي بیا وی عین چې دا ویلېږي قائم بالذات او دا ویلېږي عارض ویلېږي قائم بالغیر دا او پای خبره تر چې دا شو دا عین او دا عارض په باره کې چې عین او د عارض تعریف فلسفه په دې حیثیت سره کوي چې په دې کې د الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات پرې کې داخل شي او هغه حادث شي او متکلمین په داسې انداز سره کوي چې عین او په عارض کې د الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات داخل نشي دام شو بیا ورون سبق موږ وي چې دا عین دا په دوه قسمه ده یا به مرکب وي د اجزاونه او یا بغیر مرکب وي که مرکب د اجزاونه نو دې ته جسم ویلېږي بیا موږ دا ویلی و چې د جسم د لپاره څو اجزا پکار دي نو جمهور اشاعره وي چې د جسم د لپاره صرف دوه جزونه جنده هم کافی دي او دغه وی بعض اشاعره وي چې د جسم د لپاره درې اجزا جنده متحد د جمهور اشاعره دلیل داله چې د جسم هغه څه چې تقسیم قبلي او تقسیم قبلول لپاره کم از کم دغه دوه جزونه دي چې دوه جزونه یو به یو طرف ته شي بل طرف ته شي نو دغه پکار دي او بعض اشاعره وي چې د جسم د لپاره درې اجزا جنده پکار دي د پاره چې ابعاد ثلاثه به متحقق شي ابعاد ثلاثه ویلېږي طول عرض او مقطع او بعضی وی بعضی معتزله چې کم دي ابو علي جبائي دي او وی چې د جسم د پاره کم از کم اته اجزا پکار دي چې هغه اته اجزا باندې د ابعاد ثلاثه قراشي او ابعاد ثلاثه په زاویه قائمه باندې راشي یعنی په 90 ډیګري باندې راشي او بیا دا خبره کړې و چې د دې جسم په تعریف کې دا اختلاف چې کوم دی نه دا نزاع لفظي نه ده بلکې دا حقيقي اختلاف دی چې لکه مطلب دوی چې لکه د دوه جزونه کمی نه هغه جسم نشي کېږي او دا کم کسان چې درې جزونه پکار دي د دریو نه کمی نه هغه جز نشي کېږي جسم نشي کېږي او کم چې اتول پکار دي دا و په نسبت د اتونه چې کمی نه هغه جسم نشي کېږي پوه شو مې معنی خو زمونږ باندې جمهور اشاعره چې کم دي او وی چې دا جسم لپاره کم از کم دوه اجزا پکار وي او د دې دلیل لدان لپاره دانی ولې و چې کله دوه جسمونه او یو په بل باندې غټ وي نو وای دا اجسم د بل نه ها انه اجسم من الاخر چې دا یو د بل نه غټ نو دوه اجزا دی پرې کې دا یو په بل باندې لکوټي سیواله نو موږ به یو ته اجسم او بل ته کم ویلې شو نو چې اجسم ورته چې دې لپاره دوه ضروری دي دوه له بکار دي دوه نه زیات حاجت نشته درې او وتاو دې ضرورت نشته نه موږ ورته وایو دا وې په دې کې نظر ده په خبره کې چې دا کم دل پیش کړه ده ولی زګه په کې نظر ده کنه چې دل کې دی دا د جسامت د په اسم تفضیل ذکر کو چې انه اجسم من الاخر او اجسم دې ته نه ویلېږي چې هغه جسمیت د یو د بل نه سیواوي لکه په اسم تفضیل کې غمانه مصدری په نسبت د نور سیوای کنه نو دل کې تاجوی چې انه اجسم من الاخر مطلب د دې دا شو چې په دې کې دا غټ جسم دی خو د بل نه په دې کې دا صفت ولا معنی پیدا کړله ازمن خبره په صفت کې نه بلکې په ذات کې ده عربیان کله چې یو سیس د بل نه وای چې دا جسیم دی او دا اجسم دی نه وای چې دا د ضخامت په اعتبار سره غټ دی د ضخامت په اعتبار سره نو زمون خبره په ذات کې دا او ته په موږ دا صفت نه ذکر کړي دلیل صفت نه ذکر کړي نو دا صحیح نه او د عین په دوه قسمه باندې یو عین هغه چې هغه مرکب دی ځاونه چې ورته سوي لګي جسم ویلېږي او دویم هغه عین په دوه قسمه ده چې هغه مرکب نه وي د اجزاونه چې مرکب نه وي د اجزاونه لکه جوهر شو جوهر چې دې ته ویلېږي الجزء الذي لا يتجزا یعنی هغه جزء چې نه تقسیمیږي جوهر نه مراد هغه عین ده چې هغه تقسیم نه قبلي نه قسمت فعلی قبلي نه قسمت وهمي قبلي او نه قسمت فرضي قبلي قسمت فعلی نه مراد تقسیم حصي ده تقسیم حصي یعنی یو شی د اجزاو کې د اجزا په اعتبار سره
داغه اجزا په خارج کې موجود شي لکه دا پین دی دا ما به مې وکړو دا ما تقسیم کو یو طرف دا یو دا په خارج کې لري په تقسیمونه دا لري بیا دا قسمت فعلی چې نه دا په مختلف انداز سره راځي لکه کله هغه قسمت قطعی وي قطعی چې یو سر په چاړه باندې چې دا کټ کې قطع دی کو یو یې یو طرف ته لاړه او بل یې بل طرف ته لاړه یا دا دویم تقسیم خرقی دی تقسیم خرقی چې کپڑا دا او پاڼه دا علي په مین باندې وشته ولا نیمه یو طرف ته لاړه نیمه بل طرف ته لاړه دا یو قسمت فعلی دی او دریم نمبر قسمت کسری دی قسمت کسری دی ته ویل کېږي چې چاله دی لوړ راواچو ککرې دی ولا په مین دوکړه ګټه دی ولا راواچو ولا په مین دې دوکو نو دا تا کسر وکړه دی ماته کو نو دې تا قسمت فعلی وای نو دا جوهر دی نو دا قسمت فعلی نه قبلې دا قسمت فعلی چې بالفعل داغه هغه خارج په اعتبار سره داغه اقسام دی ومل شي اجزای دی ومل جدا جدا شي او قسمت فعلی په څو طریقو سره کیږي په دریو طریقو سره په څو طریقو سره کیږي په دریو طریقو سره یو منغوي چې قسمت قطعی دویم قسمت خرقی او دریم قسمت کسری لکه پوه شوي ها دویم دی قسمت وهمی قسمت وهمی دي ته وایي چې په اعتبار د ذهن سره په اعتبار د ذهن سره هغه تقسیمي چې په اعتبار د ذهن سره تقسیمي یا به جزئی یا به کلی وي جزئی لکه زما زید ده نو زید ما کله په ذهن کې زما زید راغی نو زما لکه زید اجزا دي یو لاس ته یو خپل یو سر ده یو خېټه ده یو املا ده دا ما په ذهن کې تقسیم کو او کله د جزئیات د کلیات لکه زما حیوان نو د حیوان د لاندې لکه اسد دی د حیوان د لاندې انسان دی د حیوان د لاندې فرس دی او دې ته عقلی هم ویل کېږي لکه پوه شو به معنی او دریم د قسمت فرضی قسمت فرضی دي دوی کنه چې دا بس تاسې فرض کې لکه داغه عقلا یو څه چې نه دا خو لکه داغه دغه نشي جوړې دي ټوکلي ټوکلي نشي جوړې دي او ته پر خپل اسې د دې او ټوټي ټوټي ته فرض کې لکه پوه شو به معنی پوه شوي ها نو ګورئ او غیر مرکبین یا با غیر مرکب وي کل جوهر لکه جوهر شو دلته بیا وایي په مذهبونه دي یو مذهب د بعض متکلمین له او چې دا جوهر چې دا جزء لا يتجزا له جوهر جزء لا يتجزا له او د دې په مقابله کې هغه جسم راځي چې د دې په مقابله کې هغه جسم راځي د دې په مقابله کې جسم ده چې هغه مرکب وي د اجزاونه یعنی بعض متکلمین وایي چې جوهر نه مراد جزء لا يتجزا ده او د جوهر په مقابله کې جسم راځي چې جسم هغه مرکب وي د اجزاونه او نور متکلمین وایي چې عالم په دوه قسمه ده یو اعیان دي او یو اعراض دي او بیا د عین دویم نوم جوهر ده د عین دویم نوم سره جوهر ده اعیان په دوه قسمه دي دا عالم په دوه قسمه ده اعیان او اعراض او د عین دویم نوم سره جوهر بیا د جوهر په دوه قسمه ده جوهر په دوه قسمه ده یا پکې اجزاوي او یا بینوي که اجزاوي نه وي نو دې ته جوهر فرد وای او که اجزاوي وي نو دې ته بیا جسم وای لکه پوه شو به معنی لکه بلې باندې پوه شوي یو خدا تقسیم وشو کنه چې لکه عین په دوه قسمه ده عین په دوه قسمه ده یو د کوم چې مصنف رحمت الله علیه تقسیم کړل کله اجزاونه مرکب او ورته جسم وای او کله اجزاونه مرکب نو څه وای جوهر او د دې جوهر دویم نوم سره جزء لا يتجزا سره جزء لا يتجزا او دویم مذهب دا د نور متکلمینو چې عالم په دوه قسمه یو اعیان دي یو اعراض دي او د اعیان ته ویل کېږي جوهر د اعیان د دویم نوم څه لګيږي جوهر او دغه جوهر وای په دوه قسمه نه چې افراد وي جوړ ته ویل کېږي چې د اجزا وي چې جسم ورته ویل کېږي او چې نه جو جوهر فرد ورته ویل کېږي یا او غیر مرکب یا غیر مرکب جوهر یعنی العین الذي لا يقبل الانقسام یعنی هغه عین چې هغه انقسام نه قبلې تقسیم نه قبلې لا فعلا نو قسمت فعل قبلې ولا وهما او نه قسمت وهمي قبلې ولا فرضا او نه قسمت فرضي قبلې الګ پوه شوي چې اس قسم تقسیم نه قبلې نو اغه ته ویلېږي غیر مرکب جوهر وهو الجزء الذي لا يتجزا او دا جزء چې هغه نور ټوکلي ټوکلي کېږي نه لکه تاسو په دې سکولونو کې ورته اټم ویلې اټم د کائناتو د ټول نه هغه وړه ذره چې هغه نور تقسیمیږي نو دې ته ویلېږي جزء لا يتجزا
جزء لا يتجزا جوهر جزء ولګي سو جزء لا يتجزا جزء لا يتجزا وزداوي کنه چې دلته کې مصنف رحمت الله علیه او غیر مرکب کالجوهر کالجوهر دسی ونه وی چې هو الجوهر چې غیر مرکب لکه چې هغه جوهر دی وې دله پکار دا و چې دسی ویلې او غیر مرکبین چې دا عین دا با یا د اجزاونه مرکب نوي چې هغه جوهر دی نو دای ځکه ونه وی کنه کده هو الجوهر ویلې نو بیا په اعتراض دار اتلو چې لکه دا نور خلق چې کم دي حکما هغه وی چې هغه سيزونه چې داغه اجزا نشته نه هغه یوازې جوهر نه او کده ول جوهر ویلې ندینه مطلب دا چې هغه سيزونه چې اجزا نشته هغه صرف او صرف جوهر دی هغه صرف او صرف سره جوهر دی نو دې وجه نه چې دا اعتراض بیرانه شي نه دا ول جوهر ونه وي بلکې کل جوهري وي چې لکه هغه سيزونه چې اجزاونه مرکب نه وي نو باید یو قسم چې نه هغه سره جوهر دی د دې نه علاوه نور سيزونه چې هغه د حکما وي چې لکه هیولا او صورت او عقول او نفوس دا هم د اجزاونه مرکب نه دي ناغه پر غیر مرکب کې داخل دي هم پر غیر مرکب کې سری داخل دي وهو الجزء الذي لا يتجزا ولم يقل وهو الجوهر يعني كالجوهر وهو الجوهر ونوي ولي احترازا عن ورود المنع د پاره دې چې ځان بچ کړی شي د اعتراض د وارد کېدونه د منع د وارد کېدونه د اعتراض ورګه بان ما لا يتركب چې هغه سيزونه چې هغه مرکب نه وي نو لا ينحصر عقلا في الجوهر د عقل په اعتبار سره دا منحصر نه دی په جوهر کې یعنی کدا اول جوهر ویل بیا دې مطلب دا وي چې لکه دا کم سيزونه چې په مرکب نه دي نو هغه صرف او صرف جوهر دی او حاله چې صرف جوهر نه له بمعنى الجزء الذي لا يتجزا بل لابد بلکې ضروري من ابطال الهيولا والصوره والعقول والنفوس المجرده نو هيولا ستوي صورت ستوي عقول او نفوس مجرده ان شاء الله سبب ويقا زي